چاینا ویټ آرټ یا د غنمو د تیلو نه جوړ کړی شوی هنر یو داسې فن دی چې ډېر کم خلک یې کولی شي. همدغه هنرمندو کې د بونیر کلبې سره تعلق لرونکی شبیر خان هم دی، چا چې دا فن او هنر په خپل شوق سره زده کړی دی او تر دې دمه یې یو شمېر داسې فنپارې تخلیق کړي دي چې په کتلو ورته خلک ګوته په خوله پاتې شي. چې دا چاینیز آرټ دی، چاینیز یاد کې د دې تاریخ هم ډېر زوړ دی، 200 سال تقریبا د دې تاریخ دی. نو دا آرټس په میاسې یو نظر نه تېر شي د چاینیز یو دغه آرټسټ هغه جوړول، نو چې هغه تېر شو هغه ما هسې ولیدل نور د هغې نه پس کوم دلته چې کوم آرټ و نو زموږ په صوبه کې دا آرټ نه و، نو ما په هغې باندې کار شروع کړو چې زه همداسې آرټ جوړ کړم چې زموږ د دې صوبه کې کوم د هغې ریپرزنټیشن وکړي یا کوم څیزونه چې دي هغه مونږ نمایش کړو زموږ په صوبه کې. نو ما بیا په هغې کار شروع کړو، هغه آرټس مې جوړ کړو، هغه مې زده کړو. د وخت سره تقریبا زما نه 4 کاله زما نه اخیستي دی آرټ چې ما دا آرټ زده کړو. شبیر خان د بونیر یونیورسټۍ طالب علم دی. د غنمو د تیلو یا ډنډرکو نه ډېر په مهارت سره یو شمېر فنپارې تخلیق کوي او د هغوی په کور کې په دیوال موجود د قید اعظم محمد علي جناح، ملالا یوسفزۍ، چارلي چپلن په شمول یو شمېر جنګي، اسلامي او کلاسیکي آرټس د شبیر خان د فن عملي شکل دی. حکومت چې ما له سپورټ راکړي نو په صوبایي سطح باندې او باندې به زه خپل آرټ چې کوم دی هغه ریپرزینټ کړم، دغه ایګزیبیشن به وکړم او بیا د هغې نه پس حکومت کو نور هم سپورټ راکړو نو په نیشنل لیول باندې په انټرنیشنل لیول باندې زه کوم آرټ چې کوم دی هغه شو کولی شم، د هغې دا کولی شم ټولې دنیا کې زموږ آرټسټان چې دي هغه نورې دنیا د آرټسټانو سره مقابله کولی شي. شبیر خان د فنپارو د هنر سره د رباب هم تکړه رباب وهونکی دی. د ښه شاعر انتخاب، فني ژوند او په رباب پوهې د هغه قدر په خلکو او یارانو دوستانو کې سیوا کړی دی. شبیر خان وایي چې غواړم د خپل فن او هنر کوم چې ما په ډېر وخت کې ترلاسه کړی دی نورو خلکو ته وښایم، بس شرط پکې دا دی چې څوک یې په مالي توګه مرسته وکړي. عمران بونیری، خیبر نیوز، بونیر.